کولی شو څه شی غواړې سونا غواړې چاندي غواړې ښایستې ښایستې ښځې غواړې څه شی غواړې ته لیکن وراشه به پرېږدې څه شی به کوې وراشه به پرېږدې چې قولو لا اله الا الله محمد رسول الله له دې څه به لاس اخلي نور چې هر شی غواړې هغه در کوم لہذا لالچ هم ورکولی بیره هم وه لیکن ده و لالچ ته هم جواب ورکړي و بیره ته هم جواب ورکړي در دې حده پورې چې هجرت یې وکړي نو که چیرې ملایان او علماء کرام و ځان ته وارث انبیا وایي خوف به د زړه سبا شي لالچ به د زړه سبا شي قولوا قولا سدیدا صفا خبره وکړي یصلح لکم اعمالکم بیا به اصلاح راځي چې اصلاح راغله بیا به نو اعمالکم عمالکم بیا به مشر ټکي هغه که کونسلر و هغه که د تحصیل چیرمن و که د ضلعې چیرمن و که د ماجت ملا و که د کور مشر و که باچا و که وزیر اعظم و هغه به بیا برابر زموږ په پښتو کې یو مثال راځي وایي چې مشر د جغندر یې اختر به د مازدیګر یې چې مشر د جغندر یې اختر به د مازدیګر یې نو د دې معنا دا ده د تمامو خدایانو سره د بېزارۍ اعلان ارأیت من اتخذ الهه هوا دا خدای به م پرېږدې لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ربیع بن عامر سرداران فارس ایوان له ورځي هغه پوښتنه دې کوي چې سړیه څه شی غواړې ته ستی مقصد څه شي دی تی څه شی غواړې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هغه ویل زموږ مقصد دا دی چې موږ انسان د بندګۍ او د غلامۍ څخه وباسو د یو خدای و بندګۍ او غلامۍ ته برابر من عبادة العباد الى عبادة الله موږ آزاد انسان غواړو آزاد انسان معنا دا طاقتور انسان آزاد انسان معنا دا چې د بنده د بندګۍ د انسان د غلامۍ نه وباسم د خدای و غلامۍ ته برابر کم زموږ مقصد دا دی ځکه ایاک نعبدو لا اله الا الله یا قوم اعبدو یا ایها الناس اعبدو د دې ګردو معنا دا آزاد انسان د یو خدای بندګي نو چې کله بین الاقوام دنیا د پیغمبر په زمانه کې صلی الله علیه و آله وسلم تمام اقوام یو ځای شو د ده مخ نیسي شخصیت رسول علیه السلام د ده ملګري او کاز او پروګرام ایجنډا لا اله الا الله نن تمام جنرل اسمبلی یو این سیکورټي کونسل د جمهوریت او د امن پر نامه باندې د دهشتګردۍ خلاف جنگ شروع کړی نه جمهوریت شته نه امن شته په عراق کې د 2003 د مخه بالکل امن و هیڅ نو خیر خیریت په لیبیا کې 10 کاله د مخه امن و خیر خیریت په یمن کې امن و خیر خیریت په شام کې امن و سکون و یوه دربه نه وه یو قتل و غارتګري نه و هیڅ مسله نه وه نن د دهشتګردۍ او د انتها پسندۍ مذهب اسلام دی او د دهشتګردۍ اصل عنصر قوت دا مسلمان دی او د دې وشاته چې د مسلمان او د اسلام آبیاري کوي هغه مدرسه او ملا دی مدرسه او ملا دی لہذا تمامو 200 ممالکو په اتفاق دا فیصله کړې ده که دهشتګردي ختموي انتها پسندي ختموي شدت پسندي ختموي امن راولي نو اسلامي انتها پسندي به ختموي اسلامي دهشتګردي به ختموي اسلامي شدت پسندي به ختموي دا اسلامي انتها پسندي اسلامي دهشتګردي اسلامي شدت پسندي دا په کم ځای کې ده دا په مسلمانانو کې ده دا د مسلمانانو په ممالکو کې ده دا د کومه ځایه پیدا کیږي دا د مدرسو څخه پیدا کیږي د پاکستان په حواله دا د کومه ځایه پیدا کیږي دا د ملایانو څخه پیدا کیږي چې په مدرسو کې د دهشتګردۍ سبق وایي بین الاقوامي سیاست ده موږ د علاقه کې یو سړی مشهور دی ملا نصرالدین ورته وایي ملا نصرالدین کور پروت د خپل کاله سره د خپلې ښځې سره په
خونه کې ناستو په سرای کې په هولي کې غږ اوس چې د بنې میله ده دی چې ورو وتې میلې له خود یخ دی خپله کمبله یې پر ځان اچولی د بندې ورغلی میلې ده د میلې د خواصه چې رالی کور والا پوښتنه ځینې وکړه خانداري پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه وه ده ورته ویل نه میله وه نه زما څه شو زما و پټو ته چم جوړ کړی و هغه یې راسه یوړ لہذا نه جرنل اسمبلی ده نه یو این سکورټي کونسل دی نه امن دی نه جمهوریت دی و اسلام ته وار جوړ کړی د انتها پسندی په نامه د دهشتګردي په نامه د شدت پسندی په نامه دا بنیادی بین الاقوامی سیاست اوس راسي پاکستان پر پاکستان بلل وګیر چې د پاکستان سیاست څه دی پاکستان په دغه سیاست کې د هغو سره ملګری د دې مقصد څه دی که تاسو پام پر کړی علماو به درته ویلي تاسو ګرد باخبر خلک یاست علما ناست دي زما لپاره بې ادبي ده چې کله انګریز پر دې مځکه باندې قبضه کول نو هغه ته یادېږي په دې ژبه ایسټ انډیا کمپنۍ یعنی هغه سرمایه‌دارانه کمپنۍ او طبقه راله د دې سیمې پر سیاست د دې سیمې پر معیشت د دې سیمې پر دولت د دې سیمې پر حکومت پر دې ټوله قبضه وکړه پر دفاعي صلاحیت کومې ذرایع استعمال یعنی د کومې لارې نه قبضه وکړه کومه طریقه استعمال کړه ذرایع څه وې درې ذرایع استعمال کړه څو درې ذرایع یو قبضه د دې سیمې پر سیاست پر حکومت پر معیشت د فتح کولو دپاره دولت او سرمایه پیسه پینک تماشه دیګ دا وایي خلک که نه وایي پیسه وغورځوه د جیب خوله خلاصه که بیا لکه د ملا غوا هر سړی به درته ښایي پخوا خو ملایان مسکینان وو غوا چې به د ملا په کور کې پیدا سوه دا یې ویل چې بیخي لوی شی پیدا سو نو مالیه والا ویل چې موږ ملا صاحب غوا رانیولې ده تی درځي چې وګورو تی درځي چې وګورو هر سړی راځي ملا صاحب غوا ګوري د ملا صاحب غوا چې ګوري نو اوس یې ګوري چې زړه ده که ځوانه ده نو یې خوله ځله ورکشي نو خو غاښونه یې ګوري نو خوله یې ځله ورکشي دا خوله پر لټینګه کې دی ولا کش کې شونډان یې ځله کشي اخر ستړی سوه غوا نو چې غوا چې به کله سړی ولیدي پر دروازه به راغلی د لرې ځای به خوله ورته وازه کړي چې په زوره خوله ځله راکشي خو پخپله به ورته وازه کړي لہذا پیسه پینک تماشه دیګ انګریز پر دې خطه باندې د سرمایې د لارې قبضه وکړه د دې خطې پر سیاست باندې د دولت د لارې قبضه وکړه دویمه طریقه طاقت د ټوپک د لارې لیکن د هغه خلاف د انګریز خلاف چې جنگ کړی دی 1857 موږ تی وایو په کتابو کې دا جنگ کړی دی علما کرامو د انګریز خلاف په نتیجه کې څه پیښه شوه علما پانسۍ شو و علماو ته اور ولوېدی علما و تورو اوبو ته واچول علما یې په مالټا کې بندیان کې لکه د نن زمانې کیوبا بندیان یې کولکړو وجه څه وه وجه دا وه چې هغه ته یې وویل چې پر دغه خطه باندې قبضه که د دولت او د سرمایې د لارې کوې هم دې نه منم که چیرې ته د دې خطې پر سیاست او پر معیشت قبضه د طاقت او د زور د لارې کوې هم یې نه منم او ته که په دې خطه باندې قبضه د سیاست او پر معیشت باندې کوې درېیمه طریقه هغه دروغجن سیاست منافقانه سیاست ته راته ووایه چې زموږ اکابرینو د انګریز خلاف هغه ذرایع چې دوی استعمال کې دولت طاقت او دروغجن سیاست
د دغه خلاف زموږ اکابرونو جنګ کړی دی که نه دی کړی ته راوښیه نن د دنیا پر سیاست باندې او بیا د پاکستان پر سیاست باندې د دغه درې شیانو قبضه ده که نه ده قبضه نن د دنیا پر سیاست باندې د سرمایې قبضه ده ځکه امریکا سرمایه‌دارانه نظام غواړي او د سرمایې دپاره په دنیا کې جنګ جوړ کړی د مسلمانانو پر تیلو د هغه پر سونا او پر چاندي د هغه پر معیشیت او دا قبضه کوي د طاقت د لارې او طاقت هم دی طاقت دی چې جنګیږو ما او تا سره زه تا وژنم ته ما وژنې لیکن کار پره کېږي د امریکې د هغه کار پره کېږي نو لہذا د دنیا پر سیاست باندې د سرمایې او د دولت قبضه ده زموږ اکابرینو دا نه ده منلې د دنیا پر سیاست باندې د طاقت قبضه ده زموږ اکابرینو دا نه ده منلې د دنیا پر سیاست باندې د دروغجنو او د دروغجن سیاست قبضه ده زموږ اکابرینو د دې خلاف جنګ کړی دی دا نه ده منلې نن د پاکستان پر سیاست باندې د دولت او د سرمایې قبضه ده زړه یې دا غواړي چې نظریه دې زما د سرمایې تابع زړه یې دا غواړي چې دین دې زما د سرمایې تابع ولې د ده سره 4 موټران ورسره دي د هر موټر قیمت 1.5 کروڑ روپۍ دی دی په میاشته کې 3 ډوډۍ کوي او ډوډۍ هم دغه ډوډۍ کوي چې پر یوه ډوډۍ 15 لکه روپۍ خرڅوي نه داسې نه ده سرمایه ته موږ سلام کوو و دولت ته سلام کو لیکن هغه دولت چې د عبدالرحمن بن عوف غوندې دولت هغه دولت چې د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه غوندې دولت به د زما د نظریې تابع وي د دین تابع به دې وي سرمایه به د زما د نظریې تابع وي دا نشي کېدلی یو کارکن د مسلمان یو مسلمان و دې ته نه دی تیار چې هغه دې خپل دین او خپله نظریه او خپل فکر د سرمایې او د دولت تابع کړي دا زما اکابرونو و ما ته درس نه دی راکړی دویم طاقت پر دې ملک باندې د طاقت قبضه ده هغه نو ته نسبت واخه د کوره سه ورشروع د زورور قبضه ده د زورور قبضه ده د زورور قبضه ده زموږ اکابرینو د اصولو سیاست کړی او د انګریز خلاف وجه دا وه چې جنګ و چې ته زما پر خطه زما د خطې پر وسایلو او پر سیاست د طاقت د لارې قبضه کوي دا زما اکابرونو نه ده منلې لہذا په پاکستان کې چې کوم څوک د طاقت او د توپک د لارې د موټې د لارې پر سیاست باندې قبضه کوي دا موږ نه منو هر څوک چې کوي دریم منافقانه سیاست ته ووایه په پاکستان کې دروغجن سیاست دی که نه دی بین الاقوامي سیاست خو ته معلوم شو 3 مثاله مې درکړو د درواغو دی ډک د پاکستان سیاست د درواغو ډک موږ به دا فیصله کوو د ټولو د مخه به علما کرام دا فیصله کوي دا فیصله به کوي چې موږ د نظریې تابع موږ د فکر تابع موږ د خپلو اصولو تابع دویم به دا فیصله کوي چې سرمایه او دولت به زما تابع یعنی د نظریې به تابع نن خلک وایي چې سیاست بغیر سرمایې نشي کېدلی سیاست بغیر سرمایې نشي کېدلی چې د چا سره سرمایه وه بیا سیاست کېږي که نه وي نو ملا یې نشي کولی سیاست ولې نشي کولی ملا ولې نشي کولی ملا سیاست زه کوم سیاست زه په 2002 کې MPA شوم بیا وزیر صحت شوم زما په مقابله کې د کلاشینکوف طاقت هم و زما په مقابله کې د سرکار طاقت هم و زما په مقابله کې سرمایه هم و بیا ما څنګه وګټل نظریه وګټل حافظ حمدالله دونه سړی نو نظریه و فکر وګټل خلک چې د ما سره ملګري کوي زما د نظریې په وجه کې زما د فکر په وجه کې
خلق ستاسو د عقیدت پر بنیاد باندې محبت او مینه لري. که نه مې په وطن په علاقه کې خو ډېر سرمایه‌داران ګرځي، ګرده سرمایه‌داران به نن لوی لوی وزیران وای. نن که مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه و ذوالفقار علي بوټو ته شکست ورکوي، ایا د مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه سره کردار او نظریه وه، سرمایه نه وه، دولت نه، کردار او نظریه وه. مولانا فضل الرحمن صاحب چې شکست ورکوي کردار او نظریه ده. مولانا علي اکبر صاحب د بنو غالبا د کم ځای و، هغه خپل مقابل ته شکست ورکوي کردار او نظریه وه. مولانا صدر الشهید و مخالف ته شکست ورکوي کردار او نظریه وه. مولانا شیخ حسن جان شهید ولی خان غوندې ته شکست ورکوي کردار او نظریه وه. مولانا محمد احمد د شیرګل و مخالفینو و طاقت او دولت ته شکست ورکوي کردار او نظریه وه. مولانا محمد خان شیرانی د 88 څخه بیا تر اوسه پورې و نوابانو و سرمایه‌دارانو ته شکست ورکوي کردار او نظریه ده. مولانا غام احمد د پښین و تمام سرمایه‌دار او طاقتور قوتو ته شکست ورکوي کردار او نظریه ده. دا رقم په سواو مثالونه دي. مولانا غلام غوث هزاروي ستاسو په مخ کې دي، مولانا عبدالحق صاحب ستاسو په مخ کې دي، ژندې ژندې مثالونه دي ستاسو په مخ کې. لہذا موږ ته خلک ووټ د نظریې پر بنیاد راکوي. د دنیا پر سیاست باندې د سرمایې قبضه ده، او چې څوک د پاکستان پر سیاست باندې د دولت او د سرمایې د لارې قبضه کوي، هغه به بیا د هغو نه 10 واره سرمایه ګټي. نن که زرداري پیسې خرڅوي خلک رانیسي، یا نواز شریف په 100 اربونو روپۍ کربونه لري، دا څه شته پاله؟ د هغه ته خو د سرمایې سیاست وایي. سرمایه استعمال که اقتدار له ورسه، په اقتدار کې د هغو نه 10 واره وګټه، بیا چې راووتې بیا استعمال که بیا ورسه. که چیرې موږ دغه رقم سیاست کوو لکه څنګه چې پیپلز پارټي کوي، که چیرې موږ دا رقم سیاست کوو لکه مسلم لیګ نن چې کوي، که چیرې موږ دا رقم سیاست کوو لکه تحریک انصاف چې کوي، دا رقم سیاست کوو، بیا ستا سیاست نه دی کامیاب. ستا سیاست د نظریې نوم دی، ستا سیاست د اصولو نوم دی، ستا سیاست د کردار نوم دی، ستا سیاست د دارالعلوم دیوبند نوم دی، ستا سیاست د افکارو نوم دی. لیکن که چیرې سیاست د مسلمانانو تابع شو د سرمایې، او بیا ته وایه بده ولې را روانه ده، بیا خو به بده خامخا راځي. پر دې ملک باندې د دغه درو شیانو قبضه ده. نو که د نن څخه 200 کاله د مخه د دولت او د سرمایې او د طاقت او د منافقانه سیاست خلاف هغه چې زما خلاف استعمالیږي، هغه سرمایه هغه دولت چې زما خلاف استعمالیږي، د هغه خلاف زما اکابرینو جنګ کړی دی. نن هغه دولت او هغه سرمایه هغه طاقت چې زما د اسلام او د دین او د نظریې خلاف استعمالیږي، لہذا موږ به د هغه مقابله کوو. دا زموږ اصول دی. هغه چې هر څوک وي، هغه که تورژري که سپین ژري، هغه که بریتونه لري که نه لري، هغه که د تور پتلانه والا یې که د خړو والا یې، هغه که په شیرواني کې که په کمیس کې، موږ باید دا فیصله وي. او جنگ د توپک جنگ نه دی، جنگ د باروتو جنگ نه دی، جنگ د دلایلو دی، جنگ د نظریې دی. نن پر دې ملک باندې په دا 80 کاله 2 طبقو حکومت کړی، یو سیاسي یو فوجي. نو چې حکومت یې وکړي دې 2 طبقو، لہذا دا ملک د دې خلکو په حکمرانی کې 2 ځایه سمات شو. په دې ملک کې مسلح د توپک سیاست شروع شو. په دې ملک کې صرف په کراچۍ کې په 24 کاله کې 15,000 انسانان مړه شو. د دې ملک معیشت 23,000 ارب روپۍ دا ملک پوروړی شو. په دې ملک کې نه ملا محفوظ دی نه سیاستدان محفوظ دی.
هیڅوک هم نه دی محفوظ، نه ډاکټر محفوظ دی، نه د 15 کالو نجلۍ محفوظ ده، نه د 7 کالو نجلۍ محفوظ ده. لہذا په دې ملک کې 2 طبقو حکومت کړی دی. د دې 2 طبقو د وجې څخه دا ملک مات شو، بنګلادیش جوړ شو. د دې 2 طبقو د وجې څخه سیاچن ولاړې هندوستان قبضه پر وکړه. د دې 2 طبقو د وجې څخه د پاکستان پر اوبو هندوستان قبضه وکړه. د دې 2 طبقو د سیاست د وجې څخه نن د افغانستان پر لیکه باندې هم جنگ دی، د هندوستان پر لیکه باندې هم جنگ دی. د دې 2 طبقو د سیاست د وجې څخه نن هغه حکومت په کابل کې چې د پاکستان دوست حکومت و هغه په دشمن بدل شو. نن په کابل او په افغانستان کې د هندوستان اثر و رسوخ زیات شو د دغه 2 طبقو د وجې څخه. نن چې د دهشتګردۍ پر بنامه باندې د 2001 واته جنگ شروع کړي او 1000 انسانان د درګولۍ او در بارودو ویستو، دا د چا سیاست و؟ دا د دې 2 طبقو سیاست. نن چې 120 ارب ډالر ته پوروړی په جنگ کې د تاوان وکړي، دا د 2 طبقو سیاست. نن چې په دې ملک کې دیوبندي اسلام او بریلوي اسلام توپک په لپس رایستلي دي، فتواوې رایستلي دي. نن چې په دې ملک کې د شیعه او د سني اسلامیو په بل پسې توپک رااخیستي دي. نن چې په دې ملک کې د حیاتي او د مماتي اسلامیو په بل پسې توپک رااخیستي دي، دا د دې 2 طبقو سیاست دی. دا ګرده تاوانونه چا راوړي؟ دا دې 2 راوړي. دوی دواړه انده سره ناست وو، یوه انده وابل ته ویل څه چړندې دې په تا څه چم کېده؟ دواړه انده سره ناست چې په سترګو نه لیدل، یوې وابل ته ویل څه چړندې دې په تا څه کېده؟ هغه وویل زه چړندېدم، یو شی به مې د سترګو 2 کېدو، یو شی به مې د سترګو 2 کېدو. بل ورته وویل زما مور هم د هغه 2 راڅورڅکه. لہذا د پاکستان د تباهي ذموار 2 دي، یو د شیرواني خاوند، یو د خړې وردۍ خاوند. پر دې ملک په 80 کاله کې ملا حکومت نه دی کړی، لیکن نن تمام ملبه د ګناهګارۍ د دهشتګردۍ دا د ملا او د طالب په څټ کې ورووهله، په مدرسه کې ورووهله چې د دهشتګردۍ اډه مدرسه ده، د دهشتګردۍ استاذ ملا دی، د دهشتګردۍ ایندن او سامان طالب دی چې بخاري او قرآن شریف وایي، او د دهشتګردۍ نرسري هغه مدرسه ده، او د دهشتګردۍ علامت او پہچان ژیره او لنګوټه ده. دا وایي که نه وایي؟ او د دهشتګردۍ علامت هغه برکه او هغه چادري ده چې زموږ ستې پښتانه یې اغوندي. دغه د نتیجه راورسېده او ملک تا تباه حکمرانی تا کړې ده. دا ګردې ستړي تا پیش کړي دي، یو ډېر اوږد فهرست دی، دغونه 20 خبرې نورې شته. لہذا چې ملک تا مات کړي، د ملک اوبه تا ولاړې خرڅې دي کړې، د ملک سیمې باندې هندوستان قبضه وکړه، مغربي او مشرقي لیکه دي د جنگ دی. په کراچي کې خلک مري، په 24 کاله 15,000 انسانان مړه شول. مولانا حسن جان، مفتی نظام الدین شیخ اسلام شیخ پوری، مولانا معراج الدین، داسې په سوونو علما شهیدان شول. په ماجتانو کې دماکې وسوې، پر مولانا فضلالرحمن باندې خودکش حملې وسوې، پر مولانا محمد خان شیرانی باندې خودکش حملې وسوې. طالبان شهیدان شو په مدرسو کې، دننه بمبارۍ په باجوړ کې پر مدرسه وسوې، 8 طالبان شهیدان شو. آرمی پبلک سکول باندې خلک ورننوتې، 140 هلکان کسیان شهیدان. تا دې ملک ته ورکړی څه شي دي چې دا ګرده ناروا تا کړي دي، دا ګرده ناروا تا کړي دي، لیکن د ناروا پیټې د ملا په څټ کې ورکوي. او ملا نو کومه ګناه کړې ده؟ ملا دا ګناه کړې ده چې د دې خطې سه انګریز ایستلی دی. ملا دا جرم او دا ګناه کړې ده چې د انګریز خلاف جنگ کړی دی. ملا دا جرم او دا ګناه کړې ده چې په پانسۍ وځړېدی، و ملا ته اور ولوېدی، ملا و سمندر ته ور ولوېدی. ملا دا جرم او دا ګناه وکړه چې په کراچي کې د پاکستان جنډې پورته کړه، په ډاکه کې د پاکستان جنډې پورته کړه، دا ګناه وکړه. ملا دا ګناه او دا جرم وکړي چې وتا ته د پاکستان نظریه درکړه د قرارداد مقاصد پاکستان په نامه باندې،
ملا دا ګناه وکړه، ملا دا ګناه وکړه چې و تا ته د تریتر آیین درکړي چې په هغه کې هغه اسلامي دفاتې چې یو نظریاتي پاکستان یې، ملا دا ګناه وکړه، ملا دا ګناه وکړه چې تا کله ماتاوي ملا نه و درسره شریک. د پاکستان او د بنګلادیش په ماتولو کې ملا په دا ګناه کې ستا نه و ملګری. لہذا چې دا ټوله آیین تا مات کړی دی، قانون تا مات کړی دی، مګر ګناهګاره څوک دی؟ ګناهګاره ملا دی. ولوهم دي چیرې، غږ دي چیرې دی؟ دا هغه وراشه موږ د دلیل د لارې مضبوط یو. پکار دا د زموږ کارکنان، زموږ علما کرام مایوسه نشي په دې، ځکه دا د نن ورځ دا تسلسل د هغه دی چې د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلاف تمام قومونه پر یوه لار شو. د خبرې مقصد یې دا و چې پر کومه خبره اتفاق وکړي چې دغه سړی په علاقه کې فساد غواړي. نن د تمامو 200 ممالکو فیصله دا ده چې د فساد جړ اسلام دی، د فساد جړ مسلمان دی، د فساد جړ ملا دی، د فساد جړ اسلامي سیاست چې څوک خبره کوي دا د فساد جړ. که چیرې موږ دیوبندي اسلام او بریلوي اسلام کو، شیعه و سنی اسلام کو، مماتی و حیاتی اسلام کو، صوفی و سلفی اسلام کو، بیا به د اوباما او د ټرمپ اسلام مسلط وي. ستا اسلام به بیا پکې ورک کړي، بیا ستا نجات په دې کې دی. پکار دا ده دا ټوله قوتونه پر یوه پلیټفارم سره یو ځای. د متحده مجلس عمل بنیادي هدف او مقصد دغه دی. ووټ دویم وار دی، لیکن ووټ صرف ځکه بنیادي هدف دی چې په پاکستان کې او په جمهوري ملکو کې د ووټ د طاقت ته لارې به ته پارلیمنت ته ځان رسوي، بیا به د دې سیکولر او د دې بېدینو قوتو مخ نشي، د دې سیکولر او د بېدینو قوتو مخ به نشي. هغه سیکولر او بېدینو قوتونه چې هغه د ختم نبوت عقیده په پیسو خرڅوي، د خپل اقتدار دپاره یې خرڅوي، د هغه قانون ختموي. هغه سیکولر او بېدینه قوتونه چې انسداد توهین رسالت قانون په پیسو او د اقتدار دپاره ختموي، د مغرب او د امریکې د خوشحاله کولو دپاره. هغه سیکولر او بېدینه قوتونه، هغه سیکولر او بېدینه قوتونه چې نن و قوم ته دا درس ورکوي که چیرې دغسې مړي، دغسې ناروا لکه د زینب په قصر کې یا د عاصمه په مردان کې یا نور دغسې واقعات وي، د دې مخکې نشي وایي نجونو ته په سکولو کې جنسي تعلیم ورشروع کړي چې هغه ته سکس ایجوکیشن وایي، وایي نجونو ته دغه ورشروع کړي. اوس که سړی دا پوښتنه ځینې وکړي چې په 1982 او په 83 کې لندن دا فیصله وکړه چې موږ باید و نجونو ته جنسي تعلیم وروښیو، په 8 کاله کې 9 لکه نجونې، په 8 کاله کې 9 لکه نجونو سره زیادتي وسوه جنسي. په دې 9 لکه نجونې کې په لکاو نجونې داسې وې د 12 کالو څخه بیا د 14 کالو پورې بیا د بي ډېره ماب، بیا د بي ډېره ماب چې هغه حامله شوې، امیدواره شوې د هغه سکس او جنسي تعلیم په نتیجه کې. لہذا ته ماته دا راوښیې چې په کومو ملکو کې جنسي تعلیم د کریکلم او د نصاب تعلیم حصه ده، په هغه ملکو کې د مور تصور ختم شي، په هغه ملکو کې د خور تصور ختم شي، په هغه ملکو کې د ورور تصور ختم شي، په هغه ملکو کې د پلار او د زوی تصور ختم شي. چې دا ختم شو لہذا خاندانی او فیملی سیستم ختم شو. ته پاکستان دغه غواړې، نو که د دغه بېدینو مخ نشي، هغه دفعات چې اسلامي دی په آیین، دا غواړي چې اسلامي تهذیب محفوظ وي، دا غواړي چې ختم نبوت قانون محفوظ وي، دا غواړي چې د توهین رسالت قانون محفوظ وي، دا غواړي چې زما د لور پر سر پوړنې او پردی، دا غواړي چې زما ځوانان او زما بچان په اسلام ولد وي، دا غواړي. نو بیا به د ووټ د طاقت د لارې په پارلیمنت کې غلبه پیدا کوي، چې غلبه دې پیدا کړه. لہذا د غلبې دپاره 3 شیان ضروري دي. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وانزلنا الحديد. کتاب قرآن دی. میزان هغه د انصاف ترازو چې د برابرۍ پر بنیاد باندې و خلکو ته انصاف ورکړي. دریم شی وانزلنا الحديد قوت نافذه. او قوت نافذه هغه وخت راځي چې پر واکمنو ادارو باندې ستا قبضه شي. بیا ته مقابله کولی شي که نیم نه شي کولی. په کار دا د موږ همت وکړو، کوشش وکړو، محنت وکړو، د خپل نظریې سره سم د خپل دستور سره سم د خپلو اصولو پر وړاندې نظریه و مخته کښېږدو، جدوجهد وکړو او ګامونه واخلو، داسې فیصلې وکړو، داسې جدوجهد وکړو چې په نتیجه کې ستا نظریه په پارلمنت کې مضبوطه وي او ستا نظریه محفوظه وي. وما علینا الا البلاغ.